الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام العشر أفضل منها قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو مسلمانانو، دا چونکې د ذوالحجې ورځې دي او د لوی اختر میاشت ده او د دې 10 ورځو په احادیثو کې ډیر زیات فضایل راغلي، یعنی اعمال بالکل مختصر اعمال دي او کومنګ په عمل وکړو ډیر زیات اجرونه موږ ته ملوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ورځو باره کې فرمایي چې په دې 10 ورځو کې وشي د هغې نه بهترین بل عمل نشته. قالوا ولل جهاد، صحابو ته ووسه کو یا رسول الله جهاد هم د دین افضل نه دی؟ یعنی جهاد خو ډېر لوی فضیلت لري. تاسو ته معلومه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها، چې د الله په لار کې په جهاد کې یو سبا یا یو ماښام تیرول د دې دنیا او په دې دنیا کې چې دا څه دي د دې نه غوره دي. نو صحابو تاسو کو چې جهاد هم د دینه غوړه نشي کېده. رسول الله ته فرمایل چې ولل جهاد، جهاد هم د دینه افضل نشي کېده الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هغه جهاد تی غوړه کېده شي چې وسړی هغه په جهاد کې وته او خپل نفس هم په خطر کې واچو او مال هم په خطر کې واچو او فلم يرجع بشيء، هیڅ شی واپس نه کو. مطلب دا چې خپل هم شهید شو، مالم ته ولګېدو او دا خپل نفس چې کوم دی نو هغه د الله په لار کې قربان کو، دغه سړی غوره کېدی شي. باقی نور اعمال چې کوم دي نو په دې ذوالحجه کې د لوی اختر په 10 ورځو میاشت په 10 ورځو کې د دې نه بل عمل غوره نشي کېدی. هغوی عزتمند موږ له تاسو له پکار دي چې په دې کې خصوصي د اعمالو موږ او تاسو اهتمام وکړو، ذکر او اذکار اهتمام وکړو، د نوافل اهتمام پکې وکړو، څوک روژې نیولی شي روژې ونیسو، که څوک صدقه کولی شي صدقه وکړو. الله رب العالمین نه دعا ده چې په څو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.